Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from first year biology, today our topic of discussion is protoplasm. What is the meaning of protoplasm? Proto chikalam rash student asatoi first tawi first. First satoi reka awalani tawi. Ritum gadasi ch first life form. Pa makhdazmak Allah Taala ch life come form jodawal no awalani form pa kiso aga protoplasm. یعنی مطلب دا چې دا پروټوپلازم دا د سیل لیوینګ کنټینټس دي. بیا موږ د خپل اسانتیا دپاره دا خبره چې ډیوایډ کړه چې دا پروټوپلازم په دوه حصو کې ډیوایډ کوو. یو ته موږ سایټوپلازم او بل ته موږ څه وایو نیوکلیوپلازم. وټ از سایټوپلازم؟ نو ما داسې لیکي چې اټ از د پارټ آف پروټوپلازم. دا د پروټوپلازم هغه حصه ده وچ از پریزنټ بټوین سیل ممبرین چې هغه د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په منځ کې موجود دي. نو دا یو سیل دی سټوډنټ، دا زموږ سره دی پلازما ممبرین دا والا او دا زموږ سره دی نیوکلیر ممبرین دا سره. نو دې ریجن ته موږ څه وایو؟ دې ریجن ته دې ته موږ وایو سایټوپلازم. او د پروټوپلازم هغه حصه چې هغه انسایډ د نیوکلیس موجود وي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ نیوکلیوپلازم. دا خبره کلیر شوه؟ اوس مونږ داسې لیکو چې دا سایټوپلازم د کریکټریسټکس خصوصیت څه دي. نو دا خبره ځان سره نوټ کړه. اټ از ویسکس. ویسکس څه ته وایي؟ لکه ګاړه ټینګ ته وایي. یعنې دا داسې یو سلوشن دی څنګه چې په بازار کې تاسو خیال کړئ هغه سوپ نه وي، سوپ هغه سوپ یو جیل شانتې جوړ کړي که نه، نو دا دغه شانتې یو سلوشن دی. اټ از ټرانسلوسنټ. ټرانسلوسنټ څه ته وایي؟ نو په ساینس کې دا درې ټرمز دي. یو دی ټرانسپیرنټ، کم ته چې موږ وایو شفاف. څه ته وایي؟ لکه ټرانسپیرنټ. دا لفظ څه دی؟ لکه دا شیشه، د دې شیشې نه موږ ته بل سایډ ته ښکاري هر څه، یا کمې صفا اوبه کلیر اوبه پای کې هر څه ښکاري که نه، نو هغې ته موږ وایو چې دا ټرانسپیرنټ دي. بل سایډ ته که اوس زموږ سره یو کتاب دی یا رجسټر دی داسې، دا داسې موږ مخې ته ونیسو نو موږ ته بل سایډ ته بیا څه نه ښکاري که نه، نو هغې ته موږ وایو اوپیک. دې ته به څه وایي؟ یاره چې دا شی اوپیک دی. اوپیک دې ته په اردو کې وایي غیر شفاف، چې څه ترې نه ښکاري، لکه دروازه شوه، دیوال شو، لرګی شو. بل دی ټرانسلوسنټ چې هغه زموږ سره نیم شفاف وي. ټرانسلوسنټ څه ته وایي؟ چې نه بیخي کلیر وي او نه بیخي صفایي، نو دغې ته به څه وایي؟ نیم شفاف. لکه مثال په طور خړې شانتې اوبه، دغې ته به څه وایي؟ ټرانسلوسنټ. اټ از لیوینګ. دا لیوینګ دی. اټ از کولایډل ان نیچر. پوینټ ټو بی نوټډ. او دا سایټوپلازم حقیقت کې څه شی؟ دا یو کولایډ دی. کولایډ. کولایډ څه ته وایي؟ دا هغه سلوشن دی چې په دې کې پارټیکل په یو بل کې ډسپرس دي، په یو بل کې خواره دي. پارټیکل په یو بل کې خواره دي. بیا موږ وایو چې parts, there are three parts of cytoplasm. The first one is cytosol, the second one is inclusions, the third one is cell organelles. The cytoplasm څو حصې دي؟ درې. یو ته موږ وایو cytoplasm cytosol، دویم ته موږ وایو inclusions، دریم ته موږ وایو cell organelles. اوس موږ وایو چې دا cytosol. What is cytosol? It is the soluble part. It is the او په دې کې تقریبا 90% واټر وي. څومره یې پکې رقم؟ ځینې بکس کې 70% ځینې کې 80. تاسو خپل بک هم فالو کړئ. دې کې 90% پکې څه واټر پکې وي. بیا موږ وایو چې د دې سایټوسول دوه حصې دي. څو حصې دي؟ یو ته موږ وایو سول، بل ته موږ وایو جل. سول چې هغه د اوبو په شانتي، جل چې هغه لږ ټینګ وي. و چې موږ سایټوپلازم داسې ډرا کړو سټوډنټ، د دې پلازما ممبرین سره چې کوم حصه لګېدلي، چې کوم حصه د څه سره لګېدلي، نو هغه به د څه په شانتي؟ هغه به د جل په شانتي. د څه په شانتي به وي؟ لکه څنګه چې تاسو ویښتو له جل ورکړئ داسې جاوله جاوله. د دې چې کومه دننه حصه ده دا به داسې، دا د دې په مقابله کې به داسې، دا به نرمه وي، د اوبو په شانتي به وي. خبره کلیر شو؟ بیا موږ وایو چې زموږ سره که سول دی که ویسک دغه جل دی، دې کې سلوشن دي. نو سلوشن پکې دوه ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ یو ته موږ وایو ټرو سلوشن او بل ته موږ وایو کولایډل سلوشن. په ټرو سلوشن کې به اټ کنسسټ اف سمال پارټیکل. دا په څه باندې کنسسټ وي؟ او دا به هوموجینس وي. دا به څه لکه
هوموجینس څه ته وایي چې دا ډسټریبیوشن به یو شانتي لکه تاسو په اوبو کې چینی حل کې نو بیا به موږ ته چینی ښکاري شوګر دې ته موږ څه وایي هوموجینس او که فرض کړه د خاوره په اوبو کې حل کې نو بیا خاوره هغه پارټیکل موږ ته به ښکاري یا هغه پکې پته لګي دې ته به څه وایي هیټروجینس The homogeneous state consists of small particle glucose, amino acid, fatty acid, minerals دی پکې هارمونز دی پکې انزایم دی پکې ویټامینز دی پکې دا ټول څیزونه سي دا کچ دی دا بیخي پکې میکس دی بل د colloidal solution it consists of large particles دا په څه باندې مشتمل دی او د colloidal solution دا خاصیت دی چې دا solution دا موږ داسې شیکینګ کوو داسې ړقو او بیا کیدو داسې نو دې دا پارټیکل به لاندې نه کینی د دې دا پارټیکل به لاندې نه کینی دې ته موږ وایو چې دا سره کولایډل سولوشن دی او کم چې سسپنشن دی سسپنشن کیمسټري کې تاسو ویلي که نه تاسو ته څه پته ده سسپنشن چې موږ داسې وړقو او بیا کیدو نو څه ټایم بعد دغه پارټیکل لاندې جمع شي دې ته موږ څه وایو چې دا سره دا سسپنشن دی دا هیټروجینس دی دا په لارج پارټیکل باندې مشتمل دی پروټین دی لیپټس دی پکې کاربوهایډریټ دی او دا کولایډل نیچر دا د پروټین د وجې نه دی دا سره وجې نه دی بیا موږ دا خبره وکړه چې کیمیکلي سایټوپلازم اټ از کمپوزډ آف ایلیمنټس دا رسنه جوړ دی ایلیمنټس اوس قدرتی طور چې کوم ایلیمنټس په ارګانیزم کې یا په نیچر کې میلاویږي نو هغه زموږ سره 92 دي هغه څو دي په 92 کې 46 ایلیمنټس هغه په سایټوپلازم کې موجود دي ځینې پکې زیات مقدار کې ځینې په کم مقدار کې دي بیا په دې 46 کې 24 پکې بیا ډیر زیات لازمي دي 24 پکې بیا په 24 کې دوه ګروپونه دي یو ته موږ وایو مایکرو بل ته موږ څه وایو مایکرو مایکرو څه ته وایي چې دغه پرسنټیج سیوا وي او مایکرو چې دغه پرسنټیج کم وي نو په مایکرو کې اکسیجن 65% کاربن 18% هایډروجن 10% نایټروجن 3% کیلشیم 2% او فاسفورس 1% دا چې موږ ټوټل پلس کړو دې نه راځي 99% یعنی دا 99% د پروټوپلازم یا د سیل چې کومې سی دي د الله تعالی د دې ایلیمنټس نه جوړې کړي دي بیا مایکرو چې هغه کې موږ پوټاشیم دی سوډیم دی کلوراید ایوډین دی زنک دی مولبډینیم دی کچ کچ ایلیمنټس هغه په لږ مقدار کې دي تقریبا 1% دي څومره دي بیا موږ وایو چې په دې سایټوپلازم کې انکلوژنز دي انکلوژن کې مطلب دا چې ویسٹ مټیریل دی او سټوریج پروډکټ هم پکې دي نو دې ته موږ څه وایو انکلوژن چې یو شی جمع شوي او سیل آرګنلز دی پکې په دې سایټوپلازم کې څه پراته دي سیل آرګنلز د سیل چې کوم کچ کچ بچي دي لکه مایټوکانډریا ګالجی باډي رایبوسوم لایسوسوم نیوکلیس ایټسټرا دا به انشاءالله بیا موږ یو تراخلو هغه به ډسکس کوو اوس دې خوا راشه موږ وایو چې فنکشن آف سایټوپلازم دا سایټوپلازم څه کار کوي نو دا د سټور هاوس آف د سیل دا د سیل ګودام دی ګودام څه ته وایي لکه چې په کور کې یا په ځای کې یا په دکان کې ایکسټرا ځای ولته غار څه جمع کېږي چې کله ضرورت شي سړی ته بیا ضرورت څه شی هم راواخلي نو دې ته موږ وایو چې دا سټور هاوس اف مټیریل دی a lot of material are scattered or present in cytoplasm site for glycolysis دا به انشاءالله چپټر 4 کې بیا موږ ډسکس کوو چې کله ریسپیریشن کېږي د ریسپیریشن 3 steps دي یو سټپ ته پکې موږ څه وایو glycolysis the breaking down of glucose into pyruvic acid is called glycolysis یعنی د ګلوکوز چې کله بریک ډاون کیږي نو دا عمل هم په سایټوپلازم کې کیږي وداوت اکسیجن سایټ فار انابولیزم انابولیزم څه ته وایي چې دا یو تعمیري عمل په دې کې امینو اسید رایوزي شي پروټین ته جوړیږي یا فیټي اسید او ګلایسرول رایوزي شي دغه نه لیپټ جوړیږي نو دغه عمل ته موږ څه وایو انابولیزم او بل دی چې په دې سایټوپلازم کې صرف سایټوسکیلیټن دی صرف پکې سایټوسکیلیټن څه ته وایي د پروټین نیټورک دی څه دی لکه د پروټین نیټورک ته انشاءالله هغه بیا په دې کې وروسته شته هغه به ډسکس کوو بل دی سایکلاسس په دې سایټوپلازم کې مسلسل په سایټوپلازم کې دننه داسې سرکولر مومنټ کېږي لکه څنګه چې زموږ سره یو ګړی والکلا کې پای کې هغه ستن تاویږي که نه
نو دغه شانتي ریګولر موومنټ هغه په سایټوپلازم کې دننه کیږي. دغه ریګولر موومنټ ته موږ څه وایو؟ سایکلوسز. څه ته وایو؟ او بله خبره څه ده چې په دې سایټوپلازم کې څه پراته دي؟ سیل آرګنلز. अब इंशाल्लाह موږ بیا ډسکس کوو.